د رب ذوالجلال هستی یو ډیره مقدسه پاکه او عظیمه هستی ده. الله تعالی د خپل نور او د خپل رڼا یو معمولی نظاره ښکاره کولو لپاره په دې کائنات کې انسان پیدا کو او د دې پاک ځمکې د ښایست دپاره هر قسم نعمتونه، رنګونه، غرونه، سیندونه، نمر، سپوږمۍ، چینې، باغونه او رنگ ښایسته ګلونه پیدا کړو. دا ولې؟ دا ځکه چې انسان د هغه عظمت او د هغه شان پیژني. هغه چا رښتیا ویلي دي چې په تورو غرونو خو د الله هم نظر وي. ته بالکل ټیک وایې سرفراز خانه. الله تعالی په دې تورو غرونو کې دومره فایدې اچولي دي. ګورې نه خلک د پېښور نه دلته راځي. شګفتې په دې غرونو کې ډېرې فایدې دي. دا یخې هواګانې پکې چلیږي، شنه بوټي دي، د انسان پکې زړه خوشحالېږي. بالکل واړه وطن ګل ګلزار دی. دا د سپرلي تازه بادونه، د ناقرار زړه قرار دی، دا ګیر چاپېر د ښکلو غرونه. زما خیال دی چې زما خبره در باندې ښې ولګېدې. السلام علیکم خان جی. وعلیکم السلام. فیض محمد څنګه یې؟ بچي دې ښه دي؟ د الله تعالی شکر دی خان جی، وخت ښه تېرېږي. بیبي جي ته څنګه یې؟ فیض محمد کاکا هغه د چا خبره چې ورځې د ژوند دي په هر چا تېرېږي، که په ژړۍ او که په خندا تېرېږي. جهانګیره بچه زه بار ودرېږه، زه درځم. فیض محمده دا واړه خپله د 2 میاشتو تنخوا. ډېره مهرباني خان جي. کاکا دا ما پېښور نه تاسو له څه ګفټونه وروړي دي، دا هم ځان سره یوسئ. ډېره مهرباني بیبي جي، الله مې آباد لره چې تاسو دومره د غریبانانو خیال ساته. فیض محمده سامان هم ځان سره لاندې کمرې ته یوسه. امی زم لږه بار آوټینګ ته ځم. اوکې زبردست. اے مسټر اسی یو تپوس کولی شم ستاسو نامه څه ده؟ زما نوم جي جهانګیر دی. دا راته وایي چې ستاسو څه نوم دی؟ زما نیازبینه. ښکلې نامه ده که نه؟ او تم ډېره ښکلې او نامه دې هم ډېره ښکلې ده. رښتیا وې؟ جی بالکل رښتیا وې. د سترګو پلي پنا شوې ته زما د سترګو. جهانګیره ته چېرته تللی وې؟ زه دې په انتظار ستړی کړم او په خپله بېغمه ګرځې. ګلبانو بچې ستا نه خو نظر الله تعالی اخیستی. زه جهانګیر نه یم بچې، ستا ماما یم بچې. ماماجي په خیر راغلې. خواره مه شي بچې، نیکان مې د ښاره راغلي وو، جهانګیر بچی مې هلته دی. هغه وګوره بچې ستا او جهانګیر دپاره څومره ښکلې تحفې راکړي دي. ته بچې دا سنبال کړه او زه جهانګیر پسې ورځم.
پسې ما وې ډېر ناوخته شو زه چې ډوډۍ له لاړ شم بالکل دا خو د ډېره ښه خبره وکړه بیبي جي ما وې که خفه کېږئ نه نو نن دا ډوډۍ مونږ کره نه خورو دا خو زه هم وایم چې نن روټۍ هم تاسو کره وخورو یاره بیبي جي دا سال خو مونږ کار وخت میلاویږي خو چې څوک یې قبلوي که نه نو په سر سترګو بیا ورځو زه چې ځو ماماجي ستاسو د کور د ترکارۍ خو ډېر خوند وکړو بچې زموږ د غریبانانو دغه خوراک ماماجي په دې هم شکر ویستل پکار دی اوس د ما نیازبینې خوارځي لکه د طوطي خوږې خبرې کوي خو افسوس چې نظر دی داداجي اوس خو راته هغه د لیلا مجنون قصه وکړه که نه ښه غلی شه مړه په مخ دې غټ غټ بریتونه دي او د ماشومانو هغه عادت ته ونه وتو دا مېلمنه به څه وایي یاره داداجي مېلمنه په خپل کار کوي مړه کیسه شروع کړه کیسه خو اوس شروع شوه خان جی ناشته تیاره ده څه کېره کو دی یارولمه ځه 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 درځمه ډېره ښه ده السلام علیکم خان جی وعلیکم السلام فیض محمود څنګه دی وختي وختي پیښه وکړه خیر خو دی که نه ما وی خان جی چې نن به چېرته سیل لنګ لاړ شو او بیبي ته لیبه هم بوځو خوشحاله به شي واو مونږ خو دلته راغلي سیل سپاټۍ دپاره یار او ته ورشه بیبي جي تیاره کړه او زه درغلم ښه ډېره ښه ده خان جی هغه به جهانګیر سره کور ته تلي ځه خدای مین څوک په چا مکې سبا به سرې سترګې ولاړې دوی به ځینه وای های خدای خبر چا نیکان مې چېرته وشو او دا جي مو سره ورک شو یا لکه مونږ دې ته یوازې پرېښودو او ته رانه دلته راغلې یاره میډم ته په خدای یقین وکړه ما خو درپسې ټول ځایونه وکتل پته نه لګي چې تاسو چېرته ورک شوي بخښنه غواړم
अच्छा मैडम खबره مې کوله ما زه څوک یم ته زما شهزاده او زه ستا شهزادګۍ یم رښتیا دی ولې په کچرو کې در سره ستا مو کوم څه جهانګیره ما نه ویلي چې د خپل صادر سره خپې غځوه راځه چې نن ستا بیا سره خطر وکړم شیخ محموده دا خپل نیازبین زوی به دې پوه کړي چې د اتیانو سره ډانټې نه جوړوي او خپل حیثیت وپېژني ولې چې د نوکر زوی نوکر وي حاجي زه معافي غواړم هلک دی زه به یې پوه کړم آینده به خیال ساتي غریب سړی به صحیح او ناخره به صحیح ښه بیا پوهېږې هسې نه چې سبا بیا تم خفه او زم خفه یم بس کا جهانګیر داسې څه جرم کړی دی چې خلک یې په وینو نه مړېږي درته ما څو پیرې ویلي چې د خپله ساتره خپې مه بار کوه خدای جو په خبره پوهېږي نه جهانګیره چې ول اعظم یې د مخې نه پناه کېږي نو دا زړه مې درپسې چوي خو د چا خبره چې د کور لور خو کړویزه نه وي راځئ کېنئ تاسو ته ډېر مختوری شیخ محمده دا اول دې خپل ګریوان کې وګوره او بیا دونه غټ قدم اوچته وه السلام علیکم سرفراز خانه وعلیکم السلام رفیق خان په خیر راغلی څنګه یې خیر دی ټیک ټاک څنګه حال دی یار کښېنه د حال خبره پرېږده مړه یوازې یوازې د مرۍ چکر ولګولو
مونږ دې اړو خبر نه کړلو. خپه کېږي سله یار، دا څه ګرانه خبره خو نه ده، بیا به لاړ شو. وایه که نه سرفراز خانه، شپې ورځې دې څنګه تېرې شوې؟ ډېره مزه یې وکړه یار، خو دا راته ووایه چې د کاروبار دې څه پوزیشن دی؟ کاروبار ښه په درز روان دی. بله ورځ مې هم 2 لکه روپۍ په ریس کې ویړلې. نو زمونږ کیسه چېرته ده؟ ته زما ورور یې یار، زما دوست دی، تا نه خو زما سر هم قربان شه. هغه نوید څنګه دی او په کوم حال کې دی؟ څه کار روزګار هم کوي او که نه؟ پته نه لګي یار چې بیا به په کوم در ولاړي. دا نه چې تخت او تاج او بادشاهي زما خوښېږي، ملنګ یم د یار درد کې ملنګي زما خوښېږي. کچکول مې دی په غاړه زه د مینې ګداګر یم، فقیر یم خاني نه فقیري زما خوښېږي. هی جهانګیره چې په هر ځای کې خدای دې خوشحاله ساته. څوک یې؟ زما په خیال چې بیا دې څه د بادامو جازونه ډوب شوي دي. اوهو نویده، یو خو تار وخت ټوکې کوي، د بنده موټ ته ګوره نو بیا ټوکې کوه. تل په فکرونو اندېښنو کې اوسي، زړه مې په چم د لیونو کې اوسي. زه یې ښایست او ښکلا څه کومه، اشنا که ګل دی خو ازغو کې اوسي. پوهېږم نه خو په توکل لیکمه، د یار په مینه یو غزل لیکمه، او خلکه ګیله د چا نه وکړمه زه. های های د زړه فریاد به ورته تل لیکمه. جهانګیره زما زړه ته هم وګوره چې زما په زړه څه تېرېږي، خو افسوس په دې خبره چې زه هم تا نه کمه نه یم. واوره ما سره ناستې بل ته خاندې ولې، زه د اشنا دغه چلول لیکمه. ای ګلبانو خدای قرآن او دې زولۍ ته وګوره چې ما پرېږده ښه، زما دا لمن پرېږده. په اشنایۍ دې زه نازېږم، زه پښتنه یم ستا په پت په ناسته یم. د طالبانو یاري مه کړه، د طالبانو اسپې زین ولاړې دي. ها نو دا خبره ده. راځه لورې کېنه. نه ډېډي زه نه کېنم. خیر خو دې کنه بچي، مونږ هم پوهېږه چې اخر ستا موډ ولې خراب دی. مورې د زړه دیوالونه مې د غم په لیکو تور دي، لارې کوڅې راته د ازغو ډکې دي، د کلي د ایروانو کورونو ته چې ګورم څه ډوبې را باندې راځي. نه بچې نه، د مایوسۍ خبرې مه کوه، آخر ته ویل څه غواړې؟ ډیډي مینت درته کوم، دا ځل زه خپله سالګرې په مرۍ کې کول غواړم. ډیډي داسې دی بچي، دلته زموږ خپل خپلوان دي، ستا د ډېر یاران دوستان دي. امي خبرې ډېرې او سره یو، زه به خپل ملګري ځان سره بوځم، تاسو چې څوک راوستل غواړئ ځان سره یې راولئ. بچې زه به څوک ځان سره راولم، زه به ستا سالګرې ډېره په دوم دام سره کوم. بچي ډېر دې بالکل دی کوي چې خلک هم یاد وساتي چې اخر سالګرې د چا وه. ډیډي رفیق انکل به هم ځان سره بوځو او نوید به هم ځان سره بوځي. ښه ده بچې، چې څنګه ستا خوښه ده هغسې زموږ هم خوښه ده.
गाड़ी चाहिए तोहफा کې ورکړه ورکا ستا په کوم لاس او خپستړی شوی ګلبانو زه خبر شوم چې ته ډېره ښکلې سندرې وایې د دې خوشحالۍ په موقع باندې به ته موږ ته یو سندره وایې ټیک شو وګورو مېلمانو زه تاسو په خپل پر ځای کښېنئ
بچې مونږ غریبانان خلک یو مونږ د هغوی جوګه نه یو او بیا په شال کې د شړۍ پیوند ښه نه ښکاري داجي مینه خوړندۍ او مینه نه د چا میرې ته ګوري او نه د چا غریبۍ ته ګوري بچې څوک چې د اوچتو محلونو خوبونه ویني د هغوی په نصیب کې جومګړنګ نه وي دنیا په امید قایمه ده داجي او بیا زه خو به د نیازبینې نه بغیر یو لازم ژوندی پاتې نه شم داجي نیازبینه زما ځان دی زما جهان دی داجي بچې زه تا څنګه پوهه کړم خو یوه خبره مې یاد ساته چې د خپل څادر نخبې مه وګاږه جهانګیره ستا ټولې خبرې واورېدې چې ته نیازبینې سره مینه کې خو لږ زما زړه ته هم وګوره چې زه تا نه بغیر ژوندی نه شم پاتې کېدی زه تا سره دومره مینه کوم چې تر اوسه پورې به یوې معشوقې مو خپل عشق سره نه کړې ګلبانو زما یو خبره واوره چې په خپل زړه د صبر غټه تیږه کېده تاسو او دلته جهانګیره ستا غم به ما لیونی کړي زه د مینې په جهل کې داسې راګیره شوم نه پوهېږم چې څه وکړم نیازبینې منم چې یو خوا مینه ده خو بل خوا ستاسو د خاندان د عزت سوال دی هر قدم به ډېر په خیال اخلو جهانګیره ته داسې جون نه خو مرګ ښه دی ولې ونی خدای دې ستا دشمنان مړه کړي د حالاتو مقابله به کوو نو هله به میدان ګټو ښه ده نیازبینې زه درنه اوس ورځمه بیا د هغه پلار را نه شي زه خو لا ستا په دیدن هم نه یم مړه شوې او ته وایې چې زه دنه ځم های های محرومه مې الله مکه د عشق د مرتبې نه فرش کې زلزله وه چې منصور په دار خطو د منصور بچیا تا زما عزت پورې خندا راغستې ده زما د چیترې برابر خلک یې او اوس ما پورې خندا کوئ
تا سره خو به زه په کور کې ګورم. جهانګیره بچیا، ما خو تا ته ویلي و که نه چې د دې وړۍ نه شړۍ نه جوړېږي. د مشرانو خبره چې د اتیانو سره ټانټې مه جوړه. داجي د امیرانو ته دا حق چا ورکړی چې د چا غریبۍ پورې خندا وکړي او هغې ته په سپک نظر وګوري. شګفتې د سپکو خلکو کارونو سپکي. خدای دې د باد د بڼې په شانتې سپکي. څوک چې زموږ عزت پورې خندا کوي، د کوم سر نه چې پټکې وغورځېږي هغه د رښتو قابل شي. خدای دې نه کي سرفراز خانه، خدای دې داسې وخت چرم رانولي. نیازبینه تعلیم یافته ده، هوښیار ده، په خپل خبر باندې هغه ښه پوهېږي. هغه به داسې هېڅ کار نه کوي په کم باندې چې ستا شمله وغورځېږي. شګفتې د دې جنایت زر تر زره څه بندوبست پکار دی. ستا په نظر کې داسې څه ښه کورنۍ شته؟ که زما نه تپوس کوې نو زما د رفیق خان کورنۍ خوښه ده. زما دوست دی او ډېر ښه خلک دي. زه خو ویم ته رفیق خان سره په دې هکله څه خبره وکړه که نه؟ رفیق خان خو به زه رضا کړم. زما دوست دی، زما خبره به ومني، خو غم را سره د نیازبینې دی. ټیک ده، ته د نیازبینې نه بېغمه شه. زه ورځم چې هغې سره خبره وکړم. امي زه په خپل ښه بد ډېره ښه پوهېږم. ما مینه کړې ده، زه جرم مې نه دی کړی. مینه خو زموږ پیغمبرانو کړې ده بچي، خو د پښتو په قانون کې مینه کول جرم دی. نو بیا ما له پانسي راکې، سزا راکې، خو زه به د خپل ضد نه ولاړم. دا ته څه د لیونتوب خبرې کوې؟ یوه خبره یاد ساته بچي، چې مور پلار دې ونه بخي نو خدای به دې نه بخي. او بیا موږ خو ستا د ښېګړې خبره کوو. نه بیا ته مې پوه کامي، زه څه وکړم؟ نیازبینې بچي، د جوش نه نه د هوش نه کار واخله. ما سره خپل غم نه دی امي، غم را سره د هغه جهانګیر دی چې د اوښکو په سمندر کې به ډوب پروت دی. ډوب همیشه په سرو لمبو کې خیم، د دې رڼا نه په تیارو کې خیم. ای جهانګیره، ماما وی چې ته پېښور ته روان یې. ها ای جهانګیره، ما هم ځان سره بوځه کړم. ولې ونی ته په پېښور کې څه کوې؟ او بیا زه خو پېښور ته مزدورۍ له ځم چې ښې ډېرې پیسې وګټم که نه بانو، نو که خیري ستا د سترګو علاج به پرې کوم. ها نو ته خامخا ځې، نه یې سارېږي که نه؟ بلکل یو ملټ هم نه یې سارېږي. ای جهانګیره، چې پېښور ته لاړ شي که نه، نو مال د مینو بازار نه ښکلې ښکلې بنګړي راوړه. ښه ښه ده، زه وځم بانو، ولې چې ډېر زیات ناوخته شو. جهانګیره، زما مې یو خبره واوره. زه به دا تورې سړی تا ته سپینوم، خو خدای خبر نن مې دا زړه ډېر زیات خفه دی. پته نه لګي چې څه مخه پېښېږي. لیونو خبرې مه کوه ګلبانو، هېڅ هم نشته، خدای به خیر کې مړې. یوازې ما پرې نږدې چې چېرته ځې جانانه زه در سره ځمه چې چېرته ځې
خدای پامان. الله دې مرشه. جهانگیره بچې راځه بچې چې اډې پورې در سره لاړ شم زه سم وزګار یم یاره بابا ته څه کوې چې موږ سره بچې زموږ کوم ټرپونه چلیږي راځه زه چې ستا خوښه ده یا الله خیر. هر وکړه والا د بیگ دته د کیه څه څه کړی دا څه وایي ونه کړه والا ویره شابه تاسو نن وکړه وشو څنګه وځه کې تاسو کا پر کړه شاوې دا زموږ خپل ګاډي نه موږ مالک حساب واړي یره کاکا ولدا هر ورځ غریب سړی په څو کې دیاړي ما لا تسکي لاندې را کوشه لاندې کتار را کوشه ولا لا تسکي ځا یو خدای دې روډونو دوه تنگ راو چې په اخبار کې ګورو د ملکانډا گاډي پرولې څوک لرته اوس نه کوي خدا خبر پرې دا راته وایي چې تاسو د کاروبار څه حال روان دي د الله فضل دی خو بسور کی ډیر اعلی کاروبار هم داسې خوان کوي خدا راته وایي چې هغه نوید تخکاری نوید دی په لازم بولای لته دی دوا کو چې کامیاب شي د نوید کامیابی خو زمون کامیابی ده بلې چې اخر دوستان یو کنه خوان کوي جانانا پښتانه یاران سلزله خپشي خو بیلیږي نه الله دې موږ ټول عمر یو ځای ساتي او زمونږ د دوستي د خپل خپل ولای کې بدلوي څه مطلب زما مطلب دا دی چې نوید زما زوم جوړ شي نو اله بخوندو ولنا دا سپا اخبار سټیټ کړی دی یار څه خاص خبر دی پرون چې د مری نکم فلای کوچ راتللو کنه چې غر نه ورزیدلې دي سره د ډرایور پکې ټول کسان مړ دي دا سوي الله د نور خیر وي یا الله خیر یا الله ټولګي مې خیر واچي یا الله دا دروغه ماما چې وایي چې دا دروغ دي بچې ما په خپل لاس په ګاډي کې جهانگیر کېنولی و او دا نمبر ما ځان سره لیکلی و جهانگیره ستا غمونه ما لیونېږي خدایه زما عمر جهانگیر له ورکړي بچې چې د دنیا نه یو پیره تېرې دي بیا واپس دې دې راغلي بچې داسې مه وایه ماماجي ستاسو څنګه زما یاسمینا ښکلې نامه ده که نه او تم ډېره ښکلې یو نامه دې هم ډېره ښکلې ده په جهل کې داسې راګیره شوم نه پوهېږم چې څه وکړم یاسمینې منم چې یو خوا مینه ده خو بل خوا ستاسو د خاندان د عزت سوال هر قدم به ډېر په خیال اخلم جهانګیره ته داسې جون نه خو مرګ ښه دی ولې خدای دې ستا دشمنان کړي इससे ज्यादा दुख ना कोई इससे ज्यादा दुख ना कोई प्यार ना बिछड़े किसी का
راستا په دیدنم نه مړه شوی او ته وایې چې زه د نظم هاي هاي محرومه مې الله مکه د عشق د مرتبې نه فرش کې زلزله وا چې منصور په دار خطو रोग ये दिल का दर्द बढ़ाए एक पल भी कहीं चैन न आए डूब गया है सुख का सवेरा चारों तरफ है अंधेरा दुनिया बिछड़ी नहीं परवाह दिलदार ना बिछड़े यास्मीन बच्ची रोटी तयार है डजर रोटी उखरा نخرم روټه زهر راکې زهر داسې په دې جملې ما خوشاله چې بېغمه شم बच्ची دا تا د ځان څه جوړ کړی دي روټي ته نه خوري چې ته نسکی آرام ته نه کې اخر کېږي بس زه په خپل ژوند تنګه شوې یم پرېږده چې مړه شم ګوره بچی ډېر دن پریشانه دي دلته تا بدحال جوړ کړی دي نصیحت خو در باندې اړو اثر نه کوي خدای ته وګوره ما په خپل حال کې پرېږدې ګوره بچی ته چې څه کې دا ښه نه کوي ځان پرېږده ښه سوچ پرې وکړه ویدا نن سبا په مونږ باندې سرفراز خان ډېر مهربانه دی زه پوه شوم لالا چې دوستي چاچلي مینچې او برفي رالیږلې وه ډېر اعلی ډېر اعلی د تیارې غلې وسله پته بسم الله کا اول راته دا ووایه نویدا چې دا پلازې دې څه وکړه هر څه به وشي لالا لاول توام او بعد کلام یاره خو ډېر په خېټه مې دی پلیز تاسو راځئ چې ما سره حاجی ډاکټر صاحب خیر خو دې که نه زما لوټ ټیک خو به شي دې ته ذهني ټینشن میلاو شوی کوشش کوئ چې همیشه دا خوشحاله وساتئ ډاکټر صاحب په موږ د الله فضل دی موټر شته بنګله شته بینک بیلنس هر څه شته دی خو نه پوهېږم چې دا څه چل دی سرفراز خان په دولت انسان هر څه اخیستلی شي خو د زړه خوشحالۍ بې نشي اخیستلی د دې هره خبره به منئ ګنې د مزغو رګ به یې وشلېږي او قصه به ختمه شي او چې د مزغو رګ یې وشلېږي نو کیسه به ختمه شي هغه پلار په نیکه زما غلامان را روان دي زما نوکران دي زما د چیترې برابر خلک دي اوس به هغه زما زم جوړېږي دا نه شي کېدی د کبر خبرې مه کوه سرفراز خانه دا نه جوړې دا هیر دي چې ټول د بابا آدم علیه السلام اولاد یو او بیا خو خراب وخت په هر چا راتلی شي که نن په هغوی بدبختي سبا په تا هم راتلی شي خبردار شګفتې که بله خبره ده که دا خوله به دله ماته کړم سرفراز خانه لږ د سوچ خبرې کوه د اولاد د خوشحالو دپاره خلک هر څه ته غاړې او بیا په داسې دولت کې شړک راپوځي چې اولاد پکې خوشحاله نه وي اوس تا دې څه دغه یوه لور همارې به له ګوته کېدو ساتي وباسه چې د ډېر غم خلاص شي
ډیډي تاسو زما پلار یې چې څنګه ستاسو خوښوي هماغسې وکړي. ما معاف کړه لورې، ما معاف کړه. ما ستا راز هار کړی دی. ستا خوشحالي زما خوشحالي ده. چې څنګه ستا خوښي همدغسې وکړي. ستا قاتلانو سترګو په ما حمله کړې ده، ستا قاتلانو سترګو په ما حمله کړې ده. دې زخمي شوي زړه مې په تا ډاوه کړې ده، دې زخمي شوي زړه مې په تا ډاوه کړې ده. ستا قاتلانو سترګو په ما حمله کړې ده، ستا قاتلانو سترګو په ما حمله کړې ده. دې زخمي شوي زړه مې په تا ډاوه کړې ده، دې زخمي شوي زړه مې په تا ډاوه کړې ده، په تا ډاوه کړې ده.
وایه کنه فیض محموده ژوند دې څنګه تېرېږي ښه تېرېږي د ژوند امیدونه مې خاورې ایرې شول خانجي کاکا چل څه شوي دي مونږ هم پوهېږې که نه بیبي د زړه دنیا مې روانه شوه ډېرو غمونو راله زړه ارې ارې کو تاسو څنګه خبرې کوئ تاسو خو زموږ نه یو دوه خطا کړل دا راته ووایه هغه جهانګیر څه شو بیبي جي د جهانګیر د غمه خو جوړ ولې په جهانګیر څه شوي دي بانو ته راته ووایه که نه په جهانګیر څه شوي دي بیبي څو ورځې مخکې چې کوم ګاډی جنګېدلی و په هغې کې موږ نه جهانګیر جدا شو څه دي او ته څوک یې او تاسو کوم ځای ما چپ شه اوس په ډاکټر راشي دا وخت ته د آرام ضرورت دی خو ټیک ده خو تا راته ووایه چې ته څوک یې او دا کیسه څه ده زه چې هر څوک یم خو دومره واوره چې یوه ورځ پوره یو میاشت بې هوشه پروت وې اوس خو د خدای پاک شکر دی چې په هوش کې رایې تاسو په ما ډېر لوی احسان کړی او زه به ټول عمر ستاسو غلامي کوم رور په رور احسان نه کوي وروره راځه چې وځو کور ته کور ته کوم کور ته نورې خبرې به کور کوو اوس راځه ما سره دا بچې په دنیا کې به درې څیزونه ډېر د سوچ نه پس اوچتئ قدم قلم او قسم لا لا مضمون هم ډېر تېز دی او قسم مې دې په خدای که نه چې د کارګر هم ډېر هوښیار دی دا بچې زما نظر د پاس نه هم تېز دی د پاس نه په هوا کې د مارغانو وزرې شمارم د مارغانو په ایمان چې په سرفراز خان د سر وګرځومه سر ته صرف زما په اشارو چلېږه لالا تېر تماشه کوه ما هم ستا په تالي کې خوړلې ده نیازبینه په جال کې ویره که نیازبینه
مزې به کوې مزې د چا خبره چې لور هم د کوره او زوم هم د کوره په کور یې تندر ورځو خو غم یې راسه د هغه لور دی ملک صاحب ګوره ما تا ته یو ځل ویلي دي چې رور وایه رور ملک نه اخو ټیک ده روره خو دا دومره لوی محل په محل کې خو باچهان اوسي خانان اوسي ما دپاره خو ګور دی ګور ځکه چې زه پکې یوازې اوسم خو ستاسو خپل خپلوان مطلب مې دا دی چې ستا مور پلار ستاسو ښځه ستاسو بچي جهانګیره روره زما خپل خپلوان د جهاز په حادثه کې یار الله تعالی عجیبه نظام دی چاله اولاد ورکړي خو خوار وزاري د روټۍ درکې نه لګي او چاله هر څه ډېر تیر ورکړي خو د اولاد خوشحالي ترې اخیستې خو زه خوش قسمت یم چې الله تعالی ستا غوندې یار راکړو هغو ټیک ده یار خو تر څو پورې چې ما خپل پلار نه لیدلی ما خپله د ترور لور ګلبانو نه لیدلي نو په ما وخت نه تېرېږي الله به خیر کړي ته دا پټی مټی کولو کا سبا به انشاءالله ستاسو کلي ته ځو جهانګیره زه چې ماښام په ګډ کې سملم نو د ستورو نه په چوپه خولو ستا د ژوند ګیلې کوم یاسمینې په دې خبره باندې بچي ځان له زړه مه خوره خو ممي د جهانګیر نه بغیر په ما وخت نه تېرېږي بچي هېڅ څوک هم د چا د غمه نه مري دا تړ موقع د هر چا د سترګو ځي ښه دې وي ممي نه دنیا روانه شوه نه مړ شوم د ګل په شان جانان مې تورې خاورې شونه تو دا خبرې پرېږده نوید و رفیق کاکا چې ستا تپوس ته راغلي راځه لاندې ښه ده امي درځم دا خبره ده څه خبره ده موږ هم پوهېږې که نه خپلو کې مې لګولې دي چې نه راغلي غوچه ګل کاکا ځکه دا چې روڼه مېلمانه دلته راست دي السلام علیکم خانانو په خیر خیر اوسې غونچه ګله خیر اوسې غوچه ګل کاکا دا څو بجې وشه کشره بیبي راپاڅه وایي زه راځه او دا ورځه پسې راته وایه که نه سرفرازه د پروني دی څه پوزیشن رفیق خانه ما هم پکې 3 لکه روپۍ ښودلې دي او تا زه خو بچ پاتې شوم اشنا خو ښکاري داسې چې ستا تندی کار نه کوي السلام علیکم انکل تاسو ښه یې وعلیکم سلام بچې ښه یاسمینې اوس ښه ښکاري که اوس ښه یم تاسو څنګه یې زموږ څوک تپوس کوي نه جي دا څه خبره نه ده زه خو کله کله ستاسو تپوس کوم چې خپل زړه کې د ځای راکړو خیر دی وي چې رقیب دی بېنوا کړو خیر دی وي دا خپل ځان به زه قربان کړم له تانه تا چې خپل زړګی زما کړو خیر دی وي Pulsa
زماستر کستان کلا اوړې دیشي زماستر کستان کلا اوړې دیشي نو د دې خپل زړګي هزار دی را پسې شي د دې خپل زړګي هزار دی را پسې شي هي ستا په ځای چې مې په بل سترګې خوږې شي نو د دې خپل زړګي هزار دی را پسې شي د دې خپل زړګي هزار دی را پسې شي د دې خپل زړګي هزار دی را پسې شي या अल्लाह तो तुम तेरी आँख को पड़ा के झूले की तो खुशहाल हो खैरात वाचे या अल्लाह तो तुम पर हाल रहम हो की जहांगीरा बचे तो जहांगीरा बचे आवाज़ गड़ा बचे जहांगीर मर दे दस को भी न बचे को हकीकत थी बचे बचे जी तासु दा खबर प्रे दे दारा तो वही ची तासु संगे आओ अगर गुलबानू संगरा गुलबानू दारा तो वही ची तो संगे जहांगीरा तो शुक्र दे खुदाया जिस वे में जम दे उली दो बाजी
ما تاسو ته ویلو کنه چې دا دروغ دي خو تاسو نه منله معافي غواړم خانجي د زوی په خوشحالۍ کې رانه غاښ تېر شو خیر دی تاسو ته ګناه نشته تاسو باندې اوس هم قیامت تیر شوی خفه نه شئ یار دا زما پلار دی او دا جینۍ زما د ترور لور ده ما سره ډېره مینه کوي خو افسوس چې په سترګو راته تاسو ولاړ ولې راځئ کښېنئ که نه انشاءالله د دې د سترګو علاج به زه کوم ښه ده کاکا زه به اوس لاړ شم چې شربت نه بیا به شي جګیره بچه خان له اجازه پاتې السلام علیکم ډېره مهرباني راځه د سره ګاډي پورې وایه کنه ګلبانو ما خو ډېرې سختۍ تېرې شوې ستا وختونه سم تېر شو جهانګیره هغه نیازبینه راغلې وه او سربهالې بربهالې ناسته وه چې ستا د مرګ اواز یې واورېده نو एकदम راپرېوته او بېهوشه شوه خدای خبر چې زما نیازبینه به په څه حال کې ډاکټر صاحب زما ګلبانو بچی به ټیک شي که نه الله نه خیر غواړه کاکا الله به خیر کړي سترګې مړندې شاده پسې وینم خبرې د دې نه چې نه وینم سترګې مړندې شاده پسې وینم خبرې د دې نه چې نه وینم مزه سترګې وغړوه ماما جی ما تاسو ښکاري زما د سترګو نظر رالو خانجي الله تعالی د ژوند په خوشحالو مو خانجي زه به ستاسو د احسان ټول عمر یاد ساتم دې کې د احسان څه خبره ده تاسو صرف دعا کوئ راځئ چې وځو باقي خبرې به کوو نیازبینې ما ته څه پته وه چې ته به ما سره څومره بېوفۍ کوې او ما به په نیمه لار کې پرېږدې که ما ته داسې پته وی نو ما به دا خپل زړه چېرې تا نه درکړی چېرې نه درکړی خو کیدای شي چې تا زما د مرګ خبره اورېدلې یو او ما نه دې زړه صبر کړی خو خیر په دې کې ستا هم څه قصور نشته نیازبینې
په دې کې ستا هیڅ قصور نشته. جهانگیر مبارک شه. ولې څه چلو شو؟ جهانگیره زما سترګې الله پاک روښانه کړې، اوس ماته هر څه ښکاري. شکر دی چې ته مې نن په غړېدلو سترګو ولیدې. مبارک شه، تا له خدای پاک نوی ژوند درکړو. بچې دا ټوله د ملک صاحب مهرباني ده. بالکل نه، دا ټوله د الله تعالی مهرباني ده. یاره راجي خدای چې مهربان شي کنه نو هر مشکل آسان شي. بېشکه خدای دې د دې ښه غونته رشته وکړي چې خور سره مې کړی لوس پوره شي. دا د علم برکت دی چې ړندې سترګې بینا شوي، د لوستلو دا حکمت دی چې ګونګۍ ژبې ګویا شي. سرفراز خانه خدای دې په داسې دولت باندې اور پورې چې انسان پکې یو ورځ هم خوشحاله نشي تېرولی. ته ټیک وشه گفتې په دولت سړی هر څه اخیستی شي خو د زړه سکون نشي اخیستی. هلو څه وتې بوتې وې لکه سمې خبرې کوو. څه په ګودام اور لګېدو؟ خدای پاکه چولۍ کې مې خیر اچوي. خفه کېږه مه جهانګیره چې زه ژوندی یم ورک شه غمونه. خو ټیک دی یار، خو چې نیازبینه پکې نه یي که نه د هر څه زما دپاره بېکارې دي. واکه مکله زما په مشوره عمل کوه، نیازبینه څه د نیازبینې پلار به هم درته میلو شي. نو بیا ته راته چل ښایه او قدم اوچتول زما کار دی. ګوره جهانګیره د سرفراز خان نه د بدل اغشتو ډېره ښه موقع ده. هر څه ترېنه لاړه، د پولۍ پړک ته کېناسته. زه ټیک وایم، لاړ شولیا بدله که د بنګلې سودام ورسره وکړه، داسې به دې پښتو هم پوره شي او نیازبینه به هم درته میلو شي. ویده بچې په دې دنیا کې نر سړی هغه دی چې د بل په سر لوبې وکړي او خپل سر بچ کړي. لالا خبره دې په ګوت بدله واسې ویم چې د سرفراز خان ټیک نقصان شي. نقصان دیوالیا شو، دیوالیا فرق شو، تباه شو. دا خو ډېر بد وشو لالا. سرفراز خان پسې د بېل ډېرې پیسې ځکه خو درته ویم چې دا لږ ډېر جایداد یې پاتې دی. نیازبینه په اعتماد کې واله کنې دا به هم دې ګوت وځي. یقین وکړه سرفراز خان، موږ ستا په درد درمن، په غم غمجن او په هر مصیبت کې برابر شریک یو. البخه مسلمان هغه دی چې د بل مسلمان په کار راشي. په یو حال باندې خو د الله ذات وي. تاسو بالکل ټیک وایئ. زه خو یم چې ښه سړی هغه دی چې په سخت وخت کې چاله لاس ورکړي. بالکل د ګل په شان خبره دی. زما خوږې خبرې خو شکرې دي، ملغلرې دي. خو دا راته وایي چې تاسو داسې په او نه باندې پوهېږئ. امیر خان زمونږ او ستاسو سودا خو بالکل کنفرم ده، خو په بله خبره به مشوره وکړو. تاسو خفه نه شئ، خو موږ به د خپلې لور نه لږ تپوس کوو. دا راته وایي چې تاسو کاروبار څه کوئ؟ زمونږ ټول کاروبار د پاکستان نه بهر دی. یاره جي ستاسو هغه لور نه ښکاري. هغه لږه ترور راتلې ده. نیازمینې صبر مانم نه کېږي. زه خو وایم زر تر زره دا واده وکړو نو ښه به وي. نویده یو خبره درته وکړم. اها وایه څه وې؟
اورېدلې مې دي چې د پیغلو په نصیب کې دوه ډولې وي. څه مطلب دی؟ دوه ډولې؟ په یوه ډولې باندې سره بنارسي وي، حیاګانې ورپسې، په دویمه ډولې باندې تور صادر، جړاګانې ورپسې. د خوشحالۍ په دې موقع کې سپېرې خبرې خوند نه کوي. پرېږده دا خبرې مړې چې سړی خوار شي نو خپلو پردیو ته ډډه کوي. اشنا تا ته خو ښه پته ده چې نن سبا د مخامخ سترګوبازي ده، او تا نه دي اورېدلي چې خپلو نه پردي ښه دي او پردو نه افریدي ښه دي. او تم ټیک وې سرفراز خانه وروره، زه خو درته وایم چې دا کم جایداد دې پاتې دی که نه، دا د دې نیازبینې لور پسې ولیکه. هسې هم د بینک قرضدار یې، چېرته د املوکو تول کې لاړ نه شي. څنګه خورې؟ ها وروره، خدای دې خیر کړي، سوچ به پرې وکړو. د سوچ وخت نه دی خورې، زه د نویده او د نیازبینې نیټې له راغلی یم. ستاسو څه خیال دی خورې؟ پرېږده وروره، څنګه چې ستاسو خوښوي هماغسې زموږ خوښه ده. رفیق خانه وروره، رشتې خو په اسمانونو کې کېږي، چې کله م خوښوي ډولۍ روړې. چرته زه درته یادېږم که نه، په زړګي دې راورېږم که نه. Kana
الشیطانirrajیم بسم الله الرحمن الرحیم. نیازبینا د پلار نوم سرفراز خان دی. تا ته قبول ده؟ جهانگیرا تو سو جهانگیرا اسمان تکانی مولا اسینا چې خپله کوله تاسو پلار او زوی زه ډېر ښه پېژنم. تاسو د دولت د سیلولو دپاره خلکو د مجبورۍ نه غلطه فایده دا ارمان مې دی چېرې پوره نه شي او سپینه زما ژوند دی، زما غیرت دی، زما ځان دی او نیازبینه ما له ستاسو سره کم نه شي جدا کولی. هېڅ ځای نه. وکړه بانو، تا دې څه وکړو؟ دا دې څه وکړل بچې؟ بانو بچې دا څه وشو؟ بانو چې دانې وې نو غاښونه نه وو، اوس چې غاښونه شته نو دانې نشته. جهانګیره زما خو تا ارمان و چې زه به تا هر ستا غاړه کې اچوم او خپل ارمانونه بریږو. خو ما ته څه پته وه چې مالیار به زما د باوګل دومره به بېدردۍ شو کوي. جهانګیره ما سره یو واده وکړه چې دا هر به ته د نیازبینې غاړه کې اچې او هغې سره به واده کې هغې که تا داسې ونه کړل که نه نو هغې جان کې به زما لاس وي او ستا ګرېوان. قربانو ګلبانو زه ستا غیرتو پښتو ته سلام کوم او د نن نه درسره دا واده کوم چې زه به دا هار د نیازبینې په غاړه کې ضرور اچوم. ګلبانو ضرور اچوم ګلبانو. بابا
तो गुलबानो संभाल का सपने शैतान पर से वर्षम चिता खसरत और हिसाब किताब हुक्म शैताना मान द खपल शैताना तर मा सर तो ورسه जहांगीरा गरीब सड़े च कलम पखेटा मोड़ से कना आगा बे स्ता हुंदा खबरी कई स्ता हुंदा डैडी दादी छोकरे डैडी खाजी काम से उकड़ खाजी जहांगीरा बचे मां टोल उम्र तासरा बद कड़ी दी उन्नन माते एहसास हो जहांगीरा बचे मां सर भयो वादा के न्याज बिन सर बतो वादा के उतरेगा ढेर मंडी दिवाली बस और लगा राम का सौका आराम
ما سره یو واده وکړه چې دا هر بته د نیازبینې غاړه کې اچي او هغې سره به واده کې او که تا داسې ونه کړل که نه نو هغې جان کې به زما لاس وي او ستا ګریوان دا وګوره ګلبانو اے ګلبانو دا وګوره کنه ما تا سره کړې واده پوره کړه ګلبانو ما تا سره کړې واده پوره کړه ګلبانو ما خو مونږ به لکه د خویندو په شان په یو کور کې وخت تېرو خو افسوس